السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دوستانو امید ده تاسو بخیر. دا ویډیو ټول وګورئ. کم ملګري چې په خروج عوده باندې ځي هغو ملګرو دپاره دا ویډیو ده. ګورئ ملګرو، تاسو ته پته ده چې د نن نه تقریبا هفته مخکې د کرونا وایرس چې کوم کیسز وو هغه 385 390 د دې پورې بتله. بیا تاسو لکه څنګه چې تاسو ته په سکرین باندې ښکاري، بیا د هغې نه پس اچانک اضافه وشو د 400 نه د 400 نه 500 ته ورسېده. نو آیا تاسو ته پته ده څومره چې کیسز کمیږي نو حالات به برابریږي. د خپل ځانم احتیاط کوئ، د تباعد اجتماعي اختیار کوئ. زما پوینټ طرف ته راځم او اوس کیسونه انتهایی دغه شو، نو چې کلم کیسونه زیاتی نو دقسې به انټرنیشنل فلایټ دي، لکه اکثر مرګ دغه د انټرنیشنل فلایټ باره کې تپوسونه کوي او حالات به الله دې وکړي چې حالات ټیک شي. خو کم مرګري چې په خروج عوده باندې ځي نو څومره چې کیسې زیاتېږي، زما هغه مرګرو ته ریکویسټ دی چې فی الحال که ستاسو ډېر ضروري کار نه نو تاسو مه ځئ، لږ غونته کې صبر وکړئ د خیره سره. د هغې نه علاوه که تاسو دلته په سعودي عرب کې ورونو نو د کرونا ویکسین دپاره انتهایی ضروري رجسټریشن وکړئ. اوس په سیدلیه کې هم سیدلیات دوا چې کوم دي په دې کې هم اوس د کرونا ویکسین لګي او ګوره کې تاسو هېڅ هم نشته. دا خاص کر زمونږ د پاکستاني خلک پروپیګنډې کوي. ما په خپله یو ویکسین لګولی دی د نن یو هفته مخکې او الحمدلله زه بالکل ټیک ټاک یم، هېڅ قسمه مسله ماته نشته. خلک دروغ وایي، په الله باندې توکل وکړئ، د الله بندګانو هېڅ هم نشته. د کرونا ویکسین وکړئ چې بیا تاسو ته په روان دور کې هم څه قسمه مسله نه وي. دویمه خبره، کم مرګري چې په دې وخت کې که په پاکستان کې موجود دي او د هغو انتهایي راتلل ضروري نو هغو دې په براسته د ټولو نه زیاته چې کوم لکه ګران ارزانه پرې وځي نو یا د بنګلادیش ته لاړ شي، یا د سریلنکا ته لاړ شي، یا د افغانستان ته لاړ شي. او که بحرین ته تاسو راځئ نو بحرین کې دا ده چې یو خو د هغې ګران خرچه لږه ګرانه ده. دویمه دا ده چې بحرین والا ویزا هغه مهنو والا دپاره ورکوي چې هغه مهنې سټرانګ او ښې مهنې وي. او دا نور ملکونه چې کوم دوی داسې ویزا هم په اسانه باندې میلاویږي. او دغه ده نیپال چورونو، اوس نیپال ان رایول دی د پاکستان دپاره. هغو په ایرپورټ باندې د مخکې خو داسې اوس ماته پته نشته دومره خاص، هغو په ایرپورټ باندې ویزا دغه کوي. نو که ډېر ضرورت یې ستاسو ملګرو نو په دې لارو باندې تاسو راشئ، او که ډېر ضرورت نه وي پاکستان کې تاسو یې او ځکه چې ستاسو نقصان ونه شي، تاوان هم ونه شي او هلته هم خروج عوده سیوا کېږي، قامم سیوا کېږي. نو انشاءالله چې تاسو صبر وکړئ د خیره سره، الله رب العالمین به د روجې په برکت سره انشاءالله الله به حالات نارمل کړي.